قرآن کریم درسونه د رمضان شعبان شوال هغه سر ته ورسېدل. نن نه د ماسپښین د لمونځ نه بعد موږ به داخلې شروع کوو او هغه داخلې موږ دلته څو شعبې دي. یو شعبه ده د دوره حدیث، دویمه شعبه ده د افتا چې په هغې کې د افتا کورس پړاویږي، درېمه شعبه ده د فنون عالیو چې په هغې کې کتابونه پړاویږي، او څلورمه شعبه ده د قرآن کریم درس چې هغه هر روزه یو ټیم درس قرآني، او پنځمه شعبه ده د علم طب چې د علم طب یو کلاسي او کم طلبا چې هغوی دلته کال تیر کی او په هغې کې داخله والي نو هغوی د علم طب نه هم خبردار شي او هغوی طبیبان جوړ شي د دې لپاره چې سبا بیا په خپلو علاقو کې په خپلو پښو ولاړي د علم طب کار هم کوي، د خلکو بدني علاج هم کوي او د خلکو روحاني علاج هم کوي. دا پنځه شعبې په دې مرکز کې رواني او په کال کې په هغې کې طلبا سبقونه وي او هغوی د کامیابۍ طرف ته قدم دي او رواني. د هغې نه علاوه د وحدت المدارس الاسلامیه بورډ د هغې آفس او دفتر دی، په هغې کې مو 8 کسان کار کوي او الحمدلله هم ډېر په ښه شان باندې روان دی. د هغې نه علاوه زمونږ یو مرکزي رساله التوحید و سنت چې هغه د جماعت ترجمان ده، نو هغه رساله موزي او هره میاشت په هغې کې جدا جدا مضامین راځي او په هغې کې د جماعت کارګزاري هغه پیش کېږي. د هغې نه علاوه د دعوت و تبلیغ سلسله هم د دې مرکز نه روانه وي. نو په کال کې ځای په ځای باندې مرګري پروګرامونه دي او هغې له د کراچۍ نه ونیوې تر ګلګت او کوهستان پورې او باجوړ پورې او د ګیر پورې ځای په ځای پروګرامونه کېږي. هغه د دعوت و سلسله روانه وي، د دعوت و تبلیغ نو هغه هم د دې مرکز نه روانه وي. دا داسې مرکز دی چې دا د توحید او سنت د اشاعت مرکز دی. دا داسې مرکز دی چې د دې نه توحید او سنت صدا اوچتېږي او خورېږي. بیا دې مرکز د لاندې مختلف شاخونه دي، په هر ضلع کې په هر علاقه کې زموږ مدارس دي او په هغې کې د الله د دین خدمت کېږي او علما شروع دي او د هغوی دعاګانې. پاکستان یو داسې ملک دی چې په دې ملک کې د دین کوم خدمت کېږي نو داسې په بل ملک کې نشته. ټیک دی، غلطۍ ګناهونه هغه هر ځای کې انسانانو کې کمی هر ځای کې، خو په دې ملک کې چې دا کوم درسونه روان دي نو تاسو چار چاپېره وګورئ په دنیا کې په بل ملک کې داسې درسونه نشته، داسې ازادي نشته چې لوډ سپیکر دې لګېدلی اف ام دې لګېدلی درسونه دې رواني، داسې ازادۍ په بل ملک کې نشته. دا د مسلمانانو مرکز دی، مرکز به وي انشاءالله. پاکستان یو داسې ملک دی چې دا د مسلمانانو ملک دی. دا داسې ملک دی چې دا ملک به د مسلمانانو د بچاو او د مسلمانانو د بچ کېدو ذریعه ګرځي. د دې ملک نه به د مسلمانانو په حق کې بهترین کارونه کېږي. ټیک دی، حاکمان کله ښه راځي او کله غلط راځي او په خپل ځای باندې دي، موږ د هغې صفایي نه کوو، خو موږ دا وایو چې دا ملک آبادي نو موږ به آباد یو او دا کار به روان وي. دا ملک به الله ښه طرف ته بیایي یو ځل، او د دې ملک نه د خراسان نه به انشاءالله جنډې د اسلام اوچتېږي، په ټوله دنیا باندې به خورېږي. د دې ملک سره مینه کوي، دې ملک سره محبت کوي او دا کوشش کوي چې دا ملک آبادي او دا ملک روان نشي روان شه. نو یو لسو منټو لسوچ وکړه چې پاکستان روان شه
ما بستره وتړله او زه یو بل ملک ته ځمه چې د دې ملک نه ښه ملکي په هر حیثیت باندې نو ته یو لس منټه سوچ وکړه تا ته به پته ولګي یو ملک به ستا په نظر کې نه راځي بغیر د پاکستان نه نو د دې ملک د خیرخواهۍ دپاره دعاګانې د دې ملک د ترقۍ دپاره دعاګانې بیا د دې مراکزو ترقۍ دپاره دعاګانې دا په موږ ذمہداري ده او زموږ باندې حق دی څه څیزونه داسې دي چې هغه زموږ د وسه نه دي په موږ هغه ذمہدارۍ نشته نو هغه ذمہدارۍ بیا په نورو باندې دي هغوی بیا ادا کوي او چې کله زموږ ضرورت راغی نو موږ به ورسره ولاړ یو په دې علاقه کې پخوا یو پیرو او هغه یو تاریخ شروع کړ چې کشمیر ته جهاد لګو کشمیر د شیخ القرآن ورته وی اول چې ملک اعلان وکړي نو بیا به موږ ورسره یو ځو ده هغه ویل نه موږ ځو شیخ القرآن ته زه تاسو ورشئ چې لاړل یو دوه درې ورځې تېرې کړې څوک په یوه وتښتېدله څوک په بله شیخ القرآن به ورپورې بیا خندله د یو ملک ذمہداران یي هغوی ته پته وي چې دا موقع د جنګ ده او دا موقع د جنګ نه ده دې موقع کې وسله اوچتول دي او دې موقع کې وسله اوچتول نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمرې له راغې او مشرکینو نه پرېښودو نو عمره کول خو ثواب و اجر و دین و او پیغمبر خو ډېر زړور او بهادر و خو چې هغه یې نه به کې عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه چې په دې موقع جنګ زموږ تاوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی شرطونه ډېر ومنل تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله لیکلی و هغوی ورته موږ تا رسول نه منو دا ته روان کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام یې دا روان کا هغوی ما منلی زه نه روان وم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما ته وښایه چې زه روان کړم او نبی علیہ السلام جنگو نکا واپس لاړ خدایی نتیجه دا راوته چې بیا فاتح راغی او مکه فتح شوه کله کله یو موقع هغې کې جنگ پکاري یو موقع هغې کې جنگ نه پکار او په هغې هغه څوک پوهېږي چې د چا هغه ذمہدارۍ موږ نن په مسلمانانو ظلم شروع دی په غزه کې د مسلمانانو سره زیاتې کېږي بل اول یو تن د غزه راغلی دلته زمونږ د باجوړي یو ملګری دی د هغه کلاس فیلو هغه صرف درس اورېده په نیټ باندې نو هغه ملګري ته یې زمونږ ووایي چې ما ځان سره بوځه پنځپیر ته درس اورېدو له راغلی و خو چې درس کې هغه راغی ما ورله ټیم هم ورکړ بیان یې هم وکړ الله دې په ریا کې نه راولي خو ما هغه سره پټ امداد هم د خپل طرفه وکړ او زما کور والا هم ورسره ښه پوره امداد مالې راکړې امیر صاحب له راولېږلې وې دا ورله ورکړه زنانه هم امداد وکړو موږ خپل امداد چې څه زموږ د وسه وي موږ کوو دعاګانې کوو کله چې ملک اعلان وکړو نو موږ به انشاءالله د هغوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو کله مسلمانانو اعلان وکړ د مسلمانانو فوجونه میدان ته رال موږ به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو موږ به ملګرتیا او مرسته کوو خو دا نه چې جلوس وباسو دوکانونو ته ور ورته کړو ګاډي په ګټو ولو دا څه طریقه نه ده موږ په هغه طریقه کار کوو کومه چې د شریعت سره متصادم نه یو او کومه چې موږ ته اسلام ښودلې ده په هغه طریقه باندې به موږ کار کوو موږ ته شیخ القرآن یو بهترینه طریقه او لای عمل ښودلې ده او د شیخ القرآن تاریخ زموږ دپاره سبق دی هغه پیغمبر نه و هغه مولا و ګناهګار به و خو اتباع د پیغمبر ځای کې څنګه وه نو ما بل داسې څوک نه دی لیدلی نو د هغه طریقه او لای عمل هغه موږ خپله کړې ده او په هغې باندې روان یو کوم چې زما ملګري زما شاګرداني زما پیروکاري زما راکیني نو هغوی به ما ته ګوري او که څوک ډېر جذباتي او زموږ نه مخکې ځي هغه د هغه خوښه ده موږ ورته دعا کوو موږ یې خلافه مقابله هم نه کوو دویم دا
چې اوس دې حالاتو کې مسلمانانو لا اتفاق اتحاد یو بل سره مینه پکار ده. په دې حالاتو کې په وړو وړو خبرو باندې جګړې کول او مناظرې کول او مقابلې کول ټیک دې مرګرو بهادري کړې ده، نرتوبې کړې ده، زداد ورکوم، آفرین ورته وایم، شاباش ورته وایم چې کوم مرګرو مخکې کار کړی دی. خو زه خپلو مرګرو ته دا درخواست کوم چې دې وخت کې خیر دی که څوک موږ ته کنځل کوي تاسو ورته مه کوئ کنځل، د چا مشران مه کنځئ، بس خپل طریقه باندې کار کوي، بنیادي کار وکوي، اصلاح وکوي. تاسو به د خلکو د سترګو تور وګرځئ او کوم چې تاسو کوشش کړی دی، مناظرې کړي دي، مقابلې کړي دي، موږ په هغې باندې خوشحاله یو، موږ تاسو باندې آفرین او شاباسي وایو. خو اوس درته دا وایم چې دا وخت دې نه دی هم د شرک رد، د بدعاتو رد، صفت ذکر کوي په هغې رد کوي، هغه مه پرېږدئ، امر بالمعروف نهی عن المنکر مه پرېږدئ، خو صفت باندې رد کوي. شخصیت د چا نوم باندې چې تاسو چاته بد ردي یا کنځل نه منګه تا شیخ القرآن کنځل خیلی دي، نه د شیخ القرآن په تقریرونو کې منګه چاته د چا نوم یا په چا باندې ذاتي اټیک منګ نه دی اورېدلی، نو د دې نه لږ ګریز کوي. انشاءالله ان قریب ده منګ ته میدان کلاو دی، زمونږ مسله د توحید او سنت خورا شوې ده. درسونه د قرآن چې کوم زمونږ مقصد و الحمدلله زمونږ مخالف هم نن قرآن راغستی دی او درس قرآن کوو او ځان ته شیخ القرآن هم وایي، دا زمونږ فتح ده، موږ وایو ټول د خدای شیخ القرآنان دي، ځکه چې دی خو یې قرآن څوک نشي زده کولی چې سوال زلمیني کړي، نو چې قرآن ته کښېني نو دا هم زمونږ ګټه ده، که هغه یې وایي او که نه وایي، خو عملي طور زمونږ کار کوي چې د قرآن درسونه کوي. نو خیر دی چې څوک د قرآن درس کوي مرسته یې کوي، مخالفت یې مه کوي، او که هغه غلطه خبره کوي نو په غلطه خبره رد کوي، په صفت رد کوي، خو د چا ذات باندې اټیک مه کوئ او خپل کار جاري وساتئ. ډېره نږدې ده انشاءالله چې صرف پاکستان نه په دنیا کې به د اشاعت جنډې ولاړي او انشاءالله په دنیا کې به د اشاعت توحید سنت زنده‌باد چغي یو دعا وکړي په اتفاق باندې